already یو established brand چې کمی دا غسر چې تو په یو پروډکټ کې کینی صحیح ده نو بس دا می ټو لیسټینګ دی بس جست سمپل کار دی اسن بلر کې هغه سره لیست کا اوس په طریقه کار ته ځکه کنه بل ته وی مونږه نیو لیسټینګ ستا کله پکاريږي چې کله تو خپل پروډکټ لیست کې نیو لیسټینګ یا اون لیسټینګ دا یو سیس دی کنه چې کله تو خپل یو پروډکټ ځان لا واخلې مثال کې یو 100 یونټ 200 یونټ والی او تو چې یاره زی په جینریک کې لیست کوما نو د جینریک د لپاره به هم تو نیو لیسټینګ هغه له تیار ہے ارسه ټایټل او بولټ پوینټ ډیسکرپشن دا موږ مخکې لیکچر کې ویلو کنه دا تصویران دی دا دینه پس کم دین دا ټایټل بیا دی خو لاندې چې راشه دا بولټ پوینټ پینځه او بیا چې لاندې راشه ډیسکرپشن دا شان دی کنه نو دا سیزونه به دې ته مخکې تیار کې نو د په دې طریقه باندې به تو نیو لیسټینګ تیار ہے کنه یو د جینریک لیسټینګ د لپاره چې تو خپل پروډکټ په جینریک کې لانچ کې بلکې تو چې راځي په ام پی ایل کې مایکرو پرایویټ لیبل کې ځان له لیسټینګ کوما ما ځان له د برند نوم خوښ کړي بس پاغه باندې اپروول راواله پاغه کې ځان له لیسټینګ کو پاغه کې سره ټریډ مارک نه په مایکرو پرایویټ لیبل کې ام پی ایل کې ٹھیک شو او کنه ستا مثال کې ټریډ مارک کې تو چې راځو ما سره ټریډ مارک سره وځو خپل لیسټینګ کوما نو غیله به هم ته د هر څه تیارې د قشان دي طریقه کار د نیو لیسټینګ ټول یو شان دي د جنریک د لپاره د پی ایل لپاره ام پی ایل لپاره کنه هر څه بدله ټوټلی تو په خپل تیارې